دغه مسافر چې کوم دی دا کاشف علي مختلفو طریقو باندې بلیک میل کوي د پوډریانو په ذریعه باندې دی د خلکو نه پیسې راغواړي او خاص کر د مسافرو نه د دې ټول ټارګټینګ چې کوم دی دغه مسافرو باندې دی زه نن دغه مسافرو له یو پیغام ورکوم چې غوره دا کاشف علي غل دی موږ ته بار بار په سکرین باندې ښایو چې د په داسې ویډیوګانو باندې مدوګا یو ایسمار دی او ایس چې کوم انسان سکي نو هغه انسان چې کوم دی نه په موري نه په خوري نه په مسافرو نه په آرامي نه په حلالي نو دی ایسمار دی ایس کیا نو د په داسې قسمه خبرو د داسې قسمه ویډیوګانو دی په نشه کې کوي د نه بیا په اوښ کې هر څه هیر وي چې ما څه ویلي دي ما څه نه دي ویلي خو لکه جی دوستانو سلامونه او نیکې هیلې احترامات مو من ستاسو ورور صداخان ما دوستانو دغه مسافرو له یو شارټ میسج ورکوم ځکه چې دا زموږ مسافرونه دي ډېرې په سخته باندې پیسې ګټي خپلې میندې پرېښي دي خپلې خویندې پرېښي خپل بچي یې پرېښي دي او دا کاشف علي غل بار بار راځي زما دا مسافرونه د پلاټینګ په ذریعه باندې دوکه کوي د دوکانونو په ذریعه باندې دوکه کوي او بار بار خلکو ته وایي چې موږ د پوډریانو خدمت کوو موږ د هغه غریبو عوامو خدمت کوي خو دوستانو او مسافرو داسې نه ده پیشو د خدای دپاره منګک نه نیسي دا کاشف علي موږ څونه پیرې تاسو ته غل ثابت کو چې دا غل دی غل دی غل دی څونه تورسرې د ده لاسه په سرو سترګو باندې جاړي څونه مسافر موږ سره په رابطه کې دي رنګونه راته کوي وي کاشف علي پلانکي ویډیو کړې وه موږ ته په هغه ذریعه باندې پیسې لیږلې وي او هغه کار نه دی شوی دی ډایرکټ بیا سړی بلاک کړي د ده چې پسه کې پیدا نه وي هغه کار دی نه کوي ځکه چې په پلوسې کې داسې جومات ته چې ماته رنګ شوی دی چې وي راشه کاشف علي د هغې دپاره ولې نه چلته ویډیو کې په پلوسې کې داسې یو مدرسه ده چې ما پسې د پلوسې نه رنګ شوی دی دا کاشف علي هلته نه ځي ولې دا ځکه نه ځي چې په هغې کې د ده پیدا نشته ده له پیسې نه ورکوي او دغه مسافرونه خو دوکه کېږي بار بار دوکه کېږي یا څوک ورته پلاټینګ په ذریعه باندې پیسې رالیږي یا څوک ورته د پوډریانو دپاره پیسې رالیږي او هغه حقدار ته نه میلاویږي نو کاشف علي چې کم کار هم کوي کم کار چې کاشف علي کوي دا صرف او صرف د خپلې پیدې دپاره کوي او دې کې نه د مسافرو خیر شته او نه پکې د هغې غریبو خلکو خیر شته نو تاسو مسافرو له مې یو شارټ میسج درکوم چې خدای او دې جولې ته وګورئ چې په دې غل او په دې کلکب باندې اعتبار مه کوئ بیا به په سرو سترګو باندې جاړئ ځکه چې زموږ ډېر مسافرونه دي موږ ټیرنګونه کړي دي نو موږ څوک یار موږ خو بار بار راځو دې کمرې ته کینو بار بار راځو دې کمرې ته کینو چې یو ښه سړی سپورټ کوي یو ښه سړي له ډاډ ورکوي نو تاسو راځئ او دکې غل باندې یقین کوئ نو د ده د لاسه څونه تورسرې په سرو سترګو باندې جاړي د ده د لاسه څونه مسافر په سرو سترګو باندې جاړي دې چې څونه ویډیوګانې کوي د هغو ویډیوګانو په ذریعه باندې زما دا مسافرونه یقین کوي نو په داسې قسمه ویډیوګانو باندې د دې یقین مه کوئ ځکه چې موږ تاسو ته بار بار په سکرین ښایو چې دا یو غل انسان دی ګڼکپ انسان دی منافق انسان دی نو ولې تاسو د داسې خلکو په خبرو باندې په ویډیوګانو باندې یقین کوئ دا خو یو غل انسان دی تاسو ته موږ بار بار ښایو او تاسو مسافرو له یو شارټ میسج درکوم چې غورې پام کوئ کدی په جومات کې ولاړې په جومات کې کنه نو هم به پې یقین نه کوې ځکه چې دا یو ایسمار دی او ایس چې کوم انسان سکي نو هغه انسان چې کوم دی نه په موري نه په خوري نه په مسافرو نه په آرامي نه په حلالي نو دی ایسمار دی ایس کیا نو د په داسې قسمه خبرو د داسې قسمه ویډیوګانو دی په نشه کې کوي د نه بیا په اوښ کې هر څه هیر وي چې ما څه ویلي دي ما څه نه دي ویلي خو لکه بیا هم دا میسج تاسو در رسوم چې غوره دوکه پې نه شئ بار بار موږ تاسو ته وایو چې په دې غل په دې ګڼکپ په دې منافق انسان دوکه نشي دا یو نشهیي دی یو ګڼکپ دی یو دوکه مار دی جولې مې درته خوره کړه چې په داسې قسمه غل باندې یقین مه کوئ بیا به په سرو سترګو جاړئ ځکه چې ډېرې میندې مونږ لیدې چې په سرو سترګو د دې کاشف علي د لاسه جاړي مونږ ډېر مسافرو لیدلو چې د دې کاشف علي غل د لاسه په سرو سترګو باندې جاړي نو خدای او دې جولې ته وګورئ چې د دې کاشف علي غل باندې یقین مه کوئ مه کوئ مه کوئ دا غل دی سبا به تاسو هم په سرو سترګو باندې جاړئ ډېره زیاته مننه کوم دوستانو بس موږ هم ستړي شو بار بار راځو تاسو ته وایو چې په دې غل په دې ګڼکپ په دې منافق باندې یقین مه کوئ خو تاسو یې چېرته منئ خو ځه چې کله په سرو سترګو باندې وجاړئ زما ارمان به تاسو